الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم علم العليم وعقل العاقل اختلفا بأين الله قد أخرج الشرفا فالعقل قال أنا الرحمن بي عرفا والعلم قال بأين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا مسلمانانو ستاسو مخکې ما د قرآن مجید څخه حصه تلاوت کړه الرحمن علم القرآن دې کې تقریبا 33 ځله دا فبأي آلاء ربكما تكذبان راغلی دی الله پاک پکې د نعم ذکر کړی دی ضمناً پکې نقم هم دي عذابونه هم دي پدې کې لومبه نعمت د الله تعالی هغه څه دی الرحمن علم القرآن نو دې کې علما ناست دي علمه 2 مفعول غواړي او دلته یو مفعول ذکر دی الرحمن علم القرآن بس نو اللہ تعالی معلم د قرآن مجید دے جبریل امین تا اللہ ذوالجلال معلم د قرآن مجید دے رسول پاک تا صحابو تا داسی تردی پوری چکما خبر راو رسیدا د دې په حقیقت کې د قرآن مجید دا حصہ د دې بچو په دې زړه کې په دې ژبه باندې چا جاری کړی دا الله ذوالجلال علمه شدید القوا نو په حقیقت کې د دې بچو دا سند دا متصل شد الله تعالی سره دا څومره ډیګرای چې د دنیا د دې استادان شته خود دې چې کم شاګردان دي نو هغه صرف خپل استاد پیژني د استاد نه پیژني دا یو زمونږ استاد شریعت ته قرآن مجید او سنت چې د دې سند رسیدل د چاته محمد رسول الله علیه السلام ته او چاته رسیدل د حضرت جبریل علیه السلام ته او چاته رسیدل دی اللہ ذوالجلال تا الرحمن علم القرآن اللہ تعالی معلم د قرآن مجید دی د قرآن مجید خصہ ورکول دا د چا کار دی دا اللہ کار دی رب زدنی علما یا اللہ تعالی زما علم زیاد کی دای وطن دی ویلی چې مال میں زیاد کی بچی میں زیاد کی جائیداد میں زیاد کی دا اوه پیغمبره کہ رب زدنی علما اے ربا ما تا زیاد کے علم را لرا کی دادا اللہ تعالی لوی احسان دے کہ دا یو مرکزی جماعت تے پا مانکائی کی او دلتا مدرسہ دا درس تے او امامت پکی کی گی اذان پکی ویلشی دادا اللہ تعالی عظیم احسان دے اللہ تعالی دی دک شانتی دا مساجد مدارس مراکز دا آباد ساتی خانقاونا دا په حقیقت کې د دین چوڼای دي الله ذوالجلال دې منګه او تاسو ټول د دې خادمانو ګرځي الرحمن علم القرآن الله تعالی تعلیم د قرآن مجید ذکر د قرآن مجید او خودل د قرآن مجید دا په پیدایش د انسان باندې مخ کې شو معنا صدا
انسان پیدا دی د پاره د زده کړې د قرآن مجید او د ښودنې د قرآن مجید. جناب رسول علیہ السلام فرمائی انما انا قاسم والله یعطی. خبر نه بګردانه چې د خو تقسیم د علم کوم او ورکول د علم دا د الله تعالی کار دی. فلیبلغ الشاهد الغائب. رسول علیہ السلام یو لویه خطبه وویله د عرفات په مقام باندې. په هغې کې دا خبره وکړه چې کوم صحابه کرام حاضر دي دی د غایبینو ته دا خبره ور ورسوي. دا په دی باندې لازمه خبره ده. او آیات مبارک ولو بلغوا غنی ولو آیتن، جناب رسول علیہ السلام وی ورسوی زمانہ ولو آیتن ولو حدیثن، اگر که یو حدیثی دا مخلوق ته ورسوی. الله ذوالجلال دی منگا او تاسو د قرآن مجید خادمان وګرځئ، د قرآن مجید معلمان او طالبان دی الله تعالی منگا وګرځئ. هر سړی وی چې زه د بهتر شمه، زه د غوره شم. رسول علیہ السلام غوره انسان چاته ویلی دی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین پتاسو کی او غوره پتاسو کی څوک دی چې قرآن مجید زده که وعلمه او علمه. د قرآن مجید طالب چې دی دا بهتر دی، دا غوره دی. د قرآن مجید معلم چې دی دا غوره دی. څومره غوره دی چې په طلب د علم کې را روان شوي نو 500 فرشتې هغه پاک مخلوق هغه دی طالب ته، که هغه وړوکی دی که لوی دی، که جنای ده که الک دی، که بوډا دی که ځوان دی، که عربي دی او که عجمي دی، 500 وزرې هغه دغه ته طالب ته دا وزرې غوړی. څومره لوی مقام دی. یو محدث خاصه څوک راغی د مسلې په طلب باندې، هغه ورته لومبی دا خبره وکوي ښه جئت لطلب العلم، ته رالې د پاره د طلبولو د علم، تا ته زیره در کوم د دې خبرې چې تا دا خپل قدمونه تر دې پورې دا د 500 فرشتو په وزرو باندې ایښي. څومره لوی مقام دی. حضرت صاحب دی رال باقي خبرې به هغه تاسو ته کوي.